Starting in the name of Allah, who is the most merciful, supreme, and powerful. I am Mansoor Hassan, English teacher, and our today's topic is Bed in Summer, the first unit of your 7th class English book. We have already read the poem and we have translated poem چې کوم دی هغه موږ ریډ کړو د هغې translation د هغې meanings موږ ډسکس کړو. اوس next page number 2 باندې دی listening and speaking focus. نو دی کې دی read the following dialogue and discuss its idea. چې کوم dialogue درکړی شوی دی دا read کړي د idea چې کوم دا هغه ډسکس کړي. dialogue وی کله دوه کسانو مینس کې discussion conversation وي هغې ته موږ څه وایو dialogue. نو دا ډسکشن د اسد او اعجاز ترمنځ دی. How do you spend your free time? I prefer reading poetry in my free time. Why do you read poetry? I have a lot of interest in poetry. Do you like it too? No, I don't. I like to read newspaper articles. Do you read storybooks? Yes, I often read bedtime stories. That's great. Okay. دا ډایلاګ د څه باره کې دی اسد چې کوم دی دا اعجاز نه د فری ټایم باره کې اکټیویټیز باره کې تپوس کې چې فری ټایم کې تا څه اکټیویټیز کې نو هغه وایي چې زه پویټري ریډ کوم ولې ریډ کې زما زیات انټرسټ دی زما زیات خوښه ده ته زه کې نو هغه سټوري بکس چې کوم دی ریډ کې نو تاسو به داسې وکړئ چې تاسو به خپل یو ډایلاګ ولیکئ هم فری ټایم باندې چې تاسو په فری ټایم کې څه کوئ ٹھیک دی د ټو فرینډز یا د ټو کلاسمیټس ترمنځ به ډایلاګ ولیکئ او یو بل نه به دغسې کوېسچن چې کوم دی هغه وکړئ چې ته فری ټایم کې څه کوې ته څه ریډ کې کم اکټیویټیز کې ولې د اکټیویټیز کې د هغې ریزن او دغه به ډسکس کوئ بیا به هغه ما ته واټساپ یا په ایمیل راولېږئ. دویم نمبر کمپریهنشن فوکس. کمپریهنشن فوکس نه مخکې دا ریډ مې وګورئ سایډ ته دا یو باکس دی. Keywords, verbs and tenses used in a question can help us a lot to identify question type. چې کوم keywords وي verb وي tenses وي په question کې چې کوم یوز شوي نو هغه موږ ته زیات مدد کوي د question type معلومولو کې. چې کله موږ هغه verb ته وګورو هغه helping verbs وګورو یا هغه tense وګورو نو موږ ته پته لګي چې دا کوم type of question دی. Personal response questions are those questions in which we provide our own opinion about the text. Personal response questions هم سره هغه دي چې په هغې کې مونږه د دې کوېسچن باره کې خپل رای چې کوم دی هغه ورکولی شو مونږ خپل رای چې کوم دی هغه انسر کولی شو نو دغه ته پرسنل ریسپانس کوېسچن وایي. دا کوېسچن چې کوم مونږ شروع کوو 5-6 کوېسچن نو په دې کې دا کوم ریډ چې لیکلی شوي دی دا زموږ څه دی پرسنل ریسپانس کوېسچن دی. Okay, look at the first question. When does the poet have to get up in winter? Winter کې چې کوم دی شاعر کله پاسي. In winter I get up at night. دا پرې پویم کې تاسو ګورئ نو پیلنۍ سټینزا پیلنۍ لاین In winter I get up at night د شپې چې کوم دی زه پاسم. Why does the poet not like going to bed in summer? په ګرمۍ کې چې کوم دی شاعر کټ ته تلل سملاستل ولې نه غواړي نو دا پرې پویم کې موږ ویلو چې هغه څه کوي شاعر غواړي چې زه دې لوبې وکړم زه دې کوڅو کې وګرځم زه دې بهر سټریټس کې وګرځم زه دې دا انوایرمنټ چې کوم دی نیچر انجوی کړم او د هغې په ځای چې کوم دی هغه بیرته تلل نه غواړي. دریم نمبر کوېسچن دی what does the poet experience in summer laying in bed? چې کله دا شاعر په بیډ کې پروت وي ملاس وي کټ کې ملاس وي نو دې څه ایکسپیرینس څه تجربه کوي نو د پویم کې موږ ویلو چې کله شاعر کټ کې ملاس وي په ګرمیانو کې نو دی چې کوم دی هغه مرغو هغه هوپینګ چې کوم دی په شاخونو کې ټوپونه وهل د هغې هغه لوبې کول دی هغه هر څه یې نه او په کوڅو کې څوک روان وي د هغې د خپو کشا چې کوم دی دی اوري. بل کوېسچن Do you experience the same feelings as the poet does in summer? آیا ستاسو هم دغسې فیلنګز وي دغه ایکسپیرینس کوئ چې په ګرمۍ کې کم چې شاعر کوي. شیر یور ایکسپیرینس خپل تجربه چې کم د خپل ایکسپیرینس خپل هغه فیلنګس چې کم دي هغه شیر کوي. نو دا اوس زموږ سره کم کوېسچن دی دا دی پرسنل ریسپانس کوېسچن په دې کې تاسو خپل اوپینین چې کم دی خپل رای ورکول دي.
چې آی تاسو په ګرمۍ کې هم دغسې کله ګرمي وي یا غرمه ده یا مازدیګر ماښام دی او تاسو کوم د کور کې پابندي وي چې لږ ارام وکړئ سملی نو آی تاسو هم د دې شاعر په شان فیل کوئ بهر ته چنچڼې چې کوم د مرغۍ ښکاري یا ورته ښکاري چې پلان کې په کوڅه کې لاړو هغه کرکټ کوي هغه فوټبال کوي نو تاسو څنګه فیل کوئ نو هغه په دې انسر کې ورکړئ. وٹ از د تھیم آف د پویم د دې پویم تھیم څه دی مرکزي خیال د دې څه دی مقصد د دې څه دی نو په دې پویم کې نیچر آف بیوټي او د چایلډ چې کوم انټرسټ وي په دې گیمز کې یا په آؤٹ ډور ایکټیویټیز کې نو دا چې کوم دی د دې پویم تھیم دی مرکزي خیال دی. اوکې که چېرې تاسو دا لیکل غواړئ نو دا کوېشن چې کوم دی د هغې انسر دا دی ویډیو به پوز کوئ ودروئ به او دا ولیکئ. Question number 1 answer the poet has to get up at night in winter. Second one, the poet does not like to go to bed in summer because he wants to play in blue and clear sky. Third one, the poet experiences see the birds hopping on the tree and hear grown up people's feet and these experiences gets him past in the street. Fourth number, yes, I experience the same feelings as the poet does in summer because I also miss my past seeing birds on trees and hearing their beautiful sounds. Question number 5. The theme of the poem is the beauty of nature in summer. Question the notebook لیکل غواړئ د دې نه لیکلی شي او که نه تاسو خپل انسر کول غواړئ نو هغه هم کولی شئ. Okay, next main idea. نو main idea څه ته وایي دا کچ کالم بریکټ چې کوم دی د وګورئ سایډ ته باکس read me. The main idea tells us what the poem is mostly about. main idea موږ ته دا وایي چې دا poem چې کوم دی دا زیاتره د څه باره کې دی دا poem جو لیکلی شوی د څه باره کې دی. main idea of the poem the poem main idea څه ده read the main idea of the poem. The main idea of the poem is that seasons affect children's lives. The poet wants to tell us that he can't enjoy the beauty of nature because the sun rises late in winter and sets early. On the other hand, the sun rises early in summer and sets late, and being a child, he has to follow certain rules. In fact, he expresses his feelings of sorrow because he finds it unfair to get up and sleep too early in summer. main idea د دې دا ده چې کم سیزنز وي موسمونه وي هغه چې کم دی د چلډرن لایف چې کم دی ژوند باندې چې کم دی اثر انداز کیږي. په یخنیانو کې چې کم دی نو نور ناوخته راوچتېږي او وختي پرېوځي نو ورځ ډېره لنډه وي او ماشومان چې کم دی هغه دغه چې کم دی انجوای کولی نشي او د دې برعکس په ګرمۍ کې نور وختي راوچتېږي او ناوخته پرېوځي ورځې اوږدوی وي ماشومانو سره ټایم وي چې ښه ډېرې لوبې وکړي ښه د دغه نه نیچر نه چې کم دی بیوټي نه انجوای کړي خو هلته څه رولز هم د کور د طرف نه وي یا د سوسایټي نه وي چې لیټ به نه وځئ دا ټایم به آرام کوئ دا ټایم به سټډي کوئ نو دغه رولز چې کم دی دا د ده لپاره ډېر هغه پریشان کن دي او دغه چې کم دی دی خفه کوي نو دی چې کم دی په دې پویم کې هغه خپل سورو چې کم دی د خپل خفګان هغه اظهار کوي او دا هغه ته نامناسب ښکاري چې دی د وختي لاړ شي او وختي دې سملی او وختي دې وده شي بجای د دې چې دی وایي چې زه څه وکړمه زه د خوب کم وکړم خو لوبې دې زیات وي کم بهر دې زیات وګرځم نو دا د دې هغه مین آیډیا ده. اوکې پیج نمبر 3 باندې ګورئ کمپلیټ د ګیون ګیپ سمری اف د پویم بیټ ان سمر. سمری چې کوم دا سمری چې کله مونږه یو ټیکسټ دی زموږ سره هغه مونږه شارټ کو د هغې مین پوینټس ولیکو د هغې نه ریپیټډ خبرې چې کوم دی هغه ختم کو دغې ته موږ څه وایو سمري. د بیډ ان سمر پویم چې کوم زموږ سره سمري دی په سمپل ورډس کې هغه زموږ سره ده دا څه وایي دا وایي کمپلیټ کړي دا بره ورډز یې درکړي. د مین تھیم از دیٹ د سیزنز اینڈ ډیش where the poet lives affect children's daily activities. In winter, the dash rises late while in summer it sets late. The poet is dash because he doesn't get enough time to play. He has to get up early before sunrise
in winter and he has to go to bed before dash in summer. The main theme is that the seasons in England where the poet lives affects children's daily activities. No first one blank kita su England liki. In winter the sun rises late. Sun jikam de na waqt ruchati gundal the second lagakil blank sanu liki. While in summer it sets late. The poet is dash, the poet is unhappy because he doesn't get enough time to play. He has to get up early before sunrise in winter and he has to go to bed before sunset in summer. Clear شوي که question وي نو هغه بیا تاسو کولی شئ. Next page number 4 باندې vocabulary focus. Read the given words with their meanings. دا چې کوم words دا د meaning سره read کوي. hoping څه ته وي of a person که چېرې دا د کس لپاره وي نو move by jumping on one foot. په یو خپه باندې چې یو کس اوچته کړي په یو خپه باندې ټوپونه وهي او د یو ځای نه بل ځای ته ځي نو دغه ته وایي hoping. of an animal or a bird د یو animal یا د bird لپاره to move by jumping with all or both feet together. که چېرې ځناور وي نو چې په ټولو خپو سره یا په دوو خپو سره چې کوم دی یو ځای هغه اوچتې کړي او هغې سره ټوپونه وهي نو دغې ته څه وایي hoping. grown up especially in children's use in adult. grown up چې کوم د موږ سره مشران وي adult وي د جوان ورته مونږ ویلی شو. seem give the impression of being something or having a particular quality. seem چې یو خاص کوالټي چا کې وي نو هغې ته having a particular quality ته موږ ویلی شو seem. quite absolutely completely بالکل مکمل. وی چې کوم دا میتھډ ته وي سټایل ته وي مینر اف ډوینګ سمثینګ ته وي وی مونږ لارې ته هم وایو خو وی چې کوم دی نو دا میتھډ طریقې ته هم وایي یو سټایل ته هم وایي او د یو کار د کولو چې کوم زموږ سره مینر دی طریقه د هغې ته مونږ وی وایو. یوز اف ډکشنري. اوس تاسو سره که ډکشنري نه وي نو لازمي ده ځان له ډکشنري څخه واخلئ ځکه چې ډکشنري نه بغیر تاسو ته دې ډېر ډیفیکلټ ورډز راځي د هغې نه بغیر هغه پاسبل نه ده او که تاسو سره وي او د هغې په یوز نه پوهېږئ نو دا وګورئ په دې کې د دې هغه یوز اف ډکشنري ورکړی. اچھا ډکشنري موږ سره څه کار کوي فرسټ چې کم دی لکه تاسو دا ورډ وګورئ هوپ نو یو خو دا موږ ته سپیلنګ کریکټ کوي. که چېرې اوس تاسو په دې کې کنفیوز یو چې د هوپ سپیلنګ چې کم دی اے پی دی یا او پی دی یا یو پی دی نو تاسو هغه به ډکشنري کې ګورئ چې کوم کریکټ سپیلنګ دی هغه به ډکشنري کې موجود وي او چې کوم غلط دی هغه به پکې نه وي. سیکنډ پارټ اف سپیچ. ډکشنري موږ ته د یو ورډ پارټ اف سپیچ هم بیانوي چې دا کم پارټ اف سپیچ دی ناون دی پروناون دی ورب دی ایجیکټیو دی ایډورب دی نو هغې ته مخامخ چې کوم دی هغه لیکلی شوي وي او یا چې کوم دی هغې لپاره ایبریویشن لیکلی شوي د ناون لپاره ان او ډاټ ورسره لګېدلی وي د پروناون لپاره پی آر او ډاټ وي د ورب لپاره وي ډاټ لیکلی شوي وي. تھرډ ون دا زموږ سره پرننسیشن اف ورډ چې کوم دی هغه موږ ته راکوي چې دا ورډ به موږ څنګه پروناونس کوو نو د هغې پروناونس کولو لپاره دا په یو مخصوص سیمبلز کې لیکلی وي چې هغه زموږ سره د ساوند سیمبلز دي. هغه به په نیکسټ لیکچر کې انشاءالله ساوندز مونږ کوو او د هغې لپاره کم سیمبلز یوز کېږي نو هغې نه بیا تاسو پرننسیشن چې کوم دی هغه هم زده کوئ. بل موږ ته دا ډکشنري څه کوي ډکشنري چې کوم دی دا موږ ته سیلیبلز ښیي چې په دې ورډ کې څومره سیلیبلز دي. سیلیبل مطلب زموږ سره بیسک یونټ اف ورډ چې کوم وي لکه فار ایگزامپل زموږ سره یو ورډ دی پرنسپل نو پرنسپل دا زموږ سره 3 سیلیبل نه جوړ دی. یا لیپټاپ نو لیپ ټاپ 2 سیلیبل نه. هوپ نو هوپ زموږ سره 1 سیلیبل. نو دی تاسو څنګه پته لګي په سیلیبلز کې هلته به ډاټ چې کوم دی لګېدلی وي که چېرې یو ډاټ پکې لګېدلی وي په دې ورډ په دې سپیلنګ کې دغلته نو اټ مینس چې 2 سیلیبل دی که ډاټ پکې نه وي منځ کې نو دا 1 سیلیبل دی که 2 ډاټس وي نو 3 سیلیبل که 3 ډاټ نو 4 سیلیبلز. بل موږ ته دا د سینټنس یوز راکوي چې دا ورډ په سینټنس کې څنګه یوز کېږي او د دې ورډ چې کوم دی زموږ سره کم کم میننګز وي نو د هر یو میننګ مطابق چې کوم دی د هغې سینټنسز
هغه لیکلی وي انګلیش میننګ موږ ته راکوي چې د انیمل لپاره یا پرسن لپاره یا د تنګ لپاره د دې څه میننګ دی یا د پلیس لپاره د دې څه میننګ دی. نو میننګ هم موږ ته راکوي، سینټنس یوز اگزامپل هم راکوي، سیلیبلز راته هم ښیي، پرننسیشن هم ښیي، پارټس آف سپیچ هم او د دې کریکټ سپیلنګ هم ښیي. اچھا ګرامر فوکس. نو ګرامر فوکس کې د کامن اینڈ پراپر ناؤن، نو دا هم موږ په ګرامر ویډیوز کې کړي دي. او بل د کولیکټیو کاؤنټیبل اینڈ انکاؤنټیبل ناؤنز، دا هم موږ په پریویس ویډیوز کې کړي. که تاسو چېرې دا نوي زده نو تاسو هغه ویډیوز وګورئ د ګرامر، پای کې ټایپس اف ناؤن، پروناؤن، ورب، دا ټول موږ کړي دي. ښه په دې کې تاسو ته یو اسایمنټ درکړی په پیج نمبر 6 باندې. رائټ ا پیراګراف آن د ګیون ټاپک fruits in summer using countable nouns and uncountable nouns. یو پیراګراف به تاسو لیکئ فروټ اینڈ سمر، او په دې کې به تاسو کاؤنټیبل او انکاؤنټیبل ناؤن چې کوم دی هغه استعمال کړئ. دا تاسو لپاره اسایمنټ یا ہوم ورک دی. پیج نمبر 7 باندې پروناؤنس اے سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ. فرسٹ تاسو دا پته وي چې پروناؤن څه ته وایي. نو پروناؤنس آر ورډز دیٹ آر یوزڈ ان پلیس آف ناؤنس. پروناؤنس څه دي؟ دا زموږ سره الفاظ دي چې کوم مونږه د ناؤن په ځای استعمالو. پروناؤن از ا سبجیکٹ او پروناؤن از ان آبجیکٹ. پروناؤن د سبجیکٹ په ځای او پروناؤن د آبجیکٹ په ځای. نو په سنټنس کې زموږ سره پروناؤن سبجیکٹ هم کېدی شي او آبجیکٹ هم کېدی شي. سبجیکٹ مطلب چې څوک کار کوي، آبجیکٹ چې په څه باندې کار کېږي، څه چې ایکشن ریسیو کوي. لکه فار ایگزامپل زه یم چې آی پلی کرکټ، زه کرکټ کوم، نو په دې کې دا آی زموږ سره څه شو؟ سنټنس شو. کرکٹ از پلیڈ بائی می، نو دا می چې کوم دلته دا زموږ سره آبجیکٹ شو. نو می هم پروناؤن دی او آی هم پروناؤن دی. یا آی کالډ هیم، آی کالډ هیم، نو آی زموږ سره پروناؤن دی خو کم یو دی سبجیکٹ پروناؤن، او هیم دا زموږ سره ایز آبجیکٹ دلته استعمالیږي او پروناؤن دی، نو دا زموږ سره آبجیکٹ پروناؤن شو. او دا ټیبل ورکړی شوی دی، تاسو پر اسکرین باندې کتی شي. ایز ا سبجیکٹ چې موږ کوم پروناؤن استعمالو نو آی دی، یو دی، هی شي، اٹ دی، وی او دی. او ایز ابجیکٹ چې کله دا پروناؤن استعمالو د آی په ځای بیا موږ می استعمالو، یو سیم یو دی، د هی په ځای هم، شي په ځای هر، اٹ په ځای اٹ، او وی په ځای اور، د دی په ځای دم. نو دا چې کله ابجیکٹ ته تاسو اړوئ دغه چینج به پکې راځي. انشاءالله تاسو په دې باندې پوه شوي وئ. او دې کې زموږ سره اوس په دې ایکسرسایز کې پیج نمبر 8 پاتې کېږي، دا به په نیکسټ ویډیو کې موږ کلیر کړو. او بل زموږ سره چې کوم دی فونیکس فوکس چې کوم دی یا فونیټکس ساؤنډس چې کوم دی هغه پاتې کېږي. نو انشاءالله نیکسټ ویډیو کې موږ دغه فونیکس او پیج نمبر 8 چې کوم ایکسرسایز پاتې دی دغه به کمپلیټ کوو. او کدی کې داسې څه وي چې په هغې باندې تاسو نه پوهېږئ نو هغه تاسو کوېسچن کولی شئ، ما ته میسیج، کال یا ایمیل کولی شئ. Thank you so much. Take